بدې میاشت کې بعضې خلک تاسو ته ما وضاحت وکړو دا منحوسه ګڼي. داسې نه ده جی، دا میاشت ډېر د برکت نه ډکه ده. ګوره حضرت حسین رضی الله عنه او اهل بیتو ته الله شهادت ورکړو بدې میاشت کې. نو دا شهادت یو دومره عظیم مقام دی چې دا نبی علیہ السلام په جړه جړه الله نه غوښتی دی. انبیاء کرامو په جړه جړه شهادت د الله نه غوښتی دی. صحابه کرامو په دعاګانو سره په جړه جړه د الله نه شهادت غوښتی دی. زمونږ اکابر او اولیاء په جړه جړه ځان له الله نه شهادت غوښتی دی. نو دا داسې نه ده چې په دې ورځ کې د حضرت حسین رضی الله عنه باندې ظلم شوی لہذا دا منحوس شوی. نه نه نه، الله هغوی ته په دې ورځ کې ډېر لوی مقام ورکړ. او دا خو د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت نه څو سوه کاله مخکې چې قرآن کریم په لوح محفوظ کې و، د هغه وخت نه دا میاشت د الله په نس باندې محترمې دي. منها اربعة حرم، څلور میاشتې ډېرې محترمې او ډېرې قدرمندې دي. په هغې کې یو د محرم میاشت. نو دې نه دا معلومه شوه چې حضرت حسین رضی الله عنه باندې الله په دغه ورځ باندې دوه قسمه احسانات کړو. نمبر 1 چې په دې مبارکو ورځو کې هغې ته شهادت نصیب شو. نمبر 2 عام مرګ هم ورکړی دی شو خو لیکن الله ورته شهادت نصیب. نو دوه قسمه اجرونه ورته ملو شو. نو داسې نه ده چې په دې ورځ کې بعضې خلک ماتم کوي، سینې وخي، ځان باندې کپړې شلي، په چغو چغو جاړي. دا انتهایی جاهلانه رسمونه دي. د نبی علیه صلوات و سلام په اولاد کې اوس هم داسې خلک موجود دي چې اهل بیتو چې کم اولاد دي د هغوی سلسله نسب موجود دي، سیدان موجود دي. چرته هم هغوی ماتم ونه کړو. صحابو نه خو چرته هم ماتم ثابت نه دی. چرته هم په چغو چغو نه دي ژړلي، چرته هم په ځان ګریوانونه نه دي شلولې، چرته په لسم محرم باندې سبیلونه نه دي لګولې. دا مونږ او تاسو ډېر د صحابو سره مینه کوو، د اهل بیتو سره صحیح مینه والا خو صحابه کرامو د اهل بیتو لپاره ځان یې قربان کړی دی. په دقه وجه باندې علما فرمایي اتفاقي فتوا ده د ټولو اکابرو په دې ورځ کې په دې لسم محرم کې چې دا کم مشهور خلک دي سبیلونه لګوي، شربتونه تقسیموي، خوراکونه تقسیموي، د دې مجلس ته تلل ګورې حرام دي. رسول